الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ایم پی نیوز خوږو کتونکو ستاسو ورور شهاب خان تاسو ته په یو نوي پروګرام سره هرکلی وای. قدرمنو کتونکو دا وختي د سوات په مرکزي ښار منګوره نشاط چوک کې ولاړ یو، چېرته چې د پی اس ام ای د طرفه یوه لویه احتجاجي مظاهره وشوه. د دوی تاسو به بار بار دغه کتلې په مختلف سوشل میډیا الکترونیک میډیا چې تېره ورځ چې دی په سوات کې سکولونه کولاو شوي وو او چونکې حکومت اجازت نه و ورکړی، نو په هغې کې چې دی د سکول چې کوم انتظامیې وې هغه پکې ګرفتار شوي ول. دا وخت مونږ په منګوره کې ولاړ یو، نشاط چوک دی، دلته کې یو ډېره عظیم الشانه مظاهره وشوه. زموږ سره د تحصیل بریکوټ پی اس ام ای صدر چې دی انجینر شرافت علي صاحب ولاړ دی، دوی سره به هم په دغه حواله خبرې اترې کوو. انجینر صاحب دا راته ووایه که نه چې تاسو دا احتجاجي مظاهره وکړه، د کومې پورې به دا مظاهرې تاسو کوئ، د کومې پورې به تاسو په دې غرمو کې کړېږئ، دې ته په څه نظر ګورئ تاسو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د ایم پی نیوز د ټولو ملګرو ډېره شکریه. نن دا استادان ولې مجبوره شول، ولې په دې غرمو باندې دلته راوتي دي او په دې غرمو باندې ولاړ دي؟ دا چا مجبوره کړل؟ دا د ریاست مجبوره کړل. هغه هم په دې وجه باندې چې تو تیټر کولاوي، تو سینما کولاوي، تو میلې کولاوي، تو پارکونه کولاوي، تو بازارونه کولاوي، خو تو په سکول باندې بندیز لګې، نو اونګه مجبور شو. بل تا د 12,000 ارب روپو د پیکج اعلان وکړو، آیا تا دې سیکټر لپاره کې څه ورکړل؟ صرف واده او کمیټیانی. او زما د خپل وزیر اعلی دا ډېره غټه ګیله ده، دې چېرته با اختیار یي په کار دی چې دې نن اعلان وکړي چې دا وینټر زون دی، دا د 22 دسمبر دا سکولونه بندول، دا دې کولاو شي. نو د کوم پورې چې د سکولونو د کولاویدو د حکومت د طرف له اعلان نشي، اونګه به دا احتجاج په هر ځای کې کوو. دا هم کیدای شي بنګال ته هم دا احتجاج ورسو، دا اسمبلی مخې ته هم ورسو، او کیدای شي دا اونګه ډي چوک مټې ته هم دا ورسو. دا راته ووایه که نه چې تاسو 13 ورځ سکولونه کولاو کړل، نو د حکومت د طرفه تاسو ته په هغې ورځ څه ریاکشن شوی؟ هغو د مختلفو سکولونو ډیټا یې اخیستې وه، مختلف پرنسپلانو باندې هغو اف آی آر کړي وي، د هغو هغه ضمانت شوي دي او راوتي دي. او دا دی چې هغه یره طرحه شروع کړې ده چې یو پرنسپل یو استاذ په ذهن کې دا یره طرحه ابه ماشوم ته څنګه سبق وایي، یو د ماشوم په ذهن کې دغه یره طرحه چې اوس به پولیس راځي او زما پرنسپل زما استاد بچتی هغه به سبق څنګه وایي. نو دا د حکومت دویمه یو ډېره ناکامه پالیسي ده، او دا حکومت چې دی دا تعلیم دشمن حکومت دی. د تعلیم په دې تباهۍ کې د ټول نه غټ کردار تاسو ته د چا موجوده حکومت واکداران، که هغه حکومت دی که د حکومت شاته کم واکداران دي هغه دي، هغو د دې ذموار دي. دا وخت ستاسو سکولونه بند دي که کولاو؟ نن خو زموږ سکولونه د 10 بجو پورې کولاول، او د هغې نه بعد لږ کسان راغلي ول، هغې زموږ نن احتجاج و، نو په هغې په وجه باندې زموږ استادان دلته احتجاج ته راغلي دي. دا راته ووایه چې تاسو په څه نظر ګورئ دې حال ته؟ زه خو ویم چې دا حکومت چې دی د دې راویستل یو بې اختیاره حکومت دی، او دا ډېر د افسوس خبر دی چې عوام دې له اوټ ورکړی او خلک ډېر مایوسه شوی دی. یعنی د ژوند هر شعبه چې دا هغه کولاو ده، خو صرف تعلیم چې دی هغه به کرونا هلته کې راځي. که واقعي به د سکولونو باندې چېرته سینما یا د تیټر بورډ ولګي او هلته کې سټوډنټ چې دی او کسټمر په نظر باندې وکتلی شي، نو شاید چې د کرونا بیا واپس وتښتي. چې زه خو دلته نه ځم وروره، دی خو عجیبه دی حکومت عجیبه فیصلې وکړې، د تعلیم دشمن پالیسیانې دي. او عجیبه خبر دا دی چې کم د پنجاب نه فیصله داسې به ووایو چې یاره پنجاب پاکستان دی، چې د پنجاب نه فیصله راشي نو په کې پی کې کې هغه امپلیمنټ شي. که نه د کې پی کې خپل وزیر تعلیم چې دی هغه بالکل غیب دی، دغه نه سکرین نه غیب دی، مونږ یې نه په نظر باندې چې د دوه څه اختیار شته که نه. ته په خپل سنټر زون کې دا کم سرمایي علاقې چې دی په هغې کې خو اعلان وکړه که نه وایي دلته کې تعلیمي اکټیویټیز بال شي، نو هغه هم هغه وفاقي حکومت ته غوږ یې ښودی چې هغو څه فیصلې نافظ کوي، جو دی پې امین وایي یاره زه ورسره ملګری یم، او دی بالکل د سکرین نه اوټ دی. نو زه ډېر په افسوس سره دا نن دا احتجاج تاسو وینئ، نن خو ټیچران او پرنسپلان یا ډایرکټرز ولاړ دي. انشاءالله تر هغې پورې به دا احتجاج جاري، کمې پورې دوی خپله پالیسي چینج کړې نه، او نن دوی دي او سبا به ورسره ماشومان هم په دې روډونو باندې ولاړي. ډېره مهرباني خوږو کتونکو، دا تاسو باقاعده کتی شئ. زما په شا تاسو ته دا مظاهره ښکاري، یقینا چې ډېره غټه مظاهره وشوه د پی اس ام ای د طرفه.
د دوی دغه وینا ده چې موجوده حکومت چې دی دا بالکل ناکامه دی، بالکل زمونږ په سر لاس نه راکاږي. د دوی د خبرو نه دا ظاهریږي چې دوی د دې حکومت نه ډیره زیاته او غټه ګیله لري. د دوی سوچ صرف او صرف د دوی نظریه دغه ده چې زمونږ ماشوم بچی چې دی هغه د بربادۍ نه بچ شي. یو بل خپرونې پورې خپل ورور شهاب خان له اجازت ورکوي. الله پاک.